عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن مرآة المؤمن والمؤمن اخو المؤمن يكف عنه ضيعته ويحطه من ورائه. حدیث شریف الفاظ بیان شول. ابو هريره روایت ہے، خوش پیغمبر فرمائی کہ یو مومین دے بل مومین دے پورا ونیاد، یو مومین دے بل مومین دے پورا وینادو، یو مومین دے بل مومین ورور دای چې بل مومین ورور ته تکلیف رسی دای ځنې لرې کوي چې نور ورسېدای، او چې کله مسلمون ورور یې تر څټ وي دای نگرانی کوي، موجود نه دای تر څټ دای نگرانی کوي. په دې حدیث شریف کې یوه دومره غټه فلسفه ده د محبت، د اخوت، د ورورولۍ، د بایچارې، د مسلمانۍ په منځ کې چې سړی سوچ نشي کولی. مسلمون ته یوه مسلمون ته د بل مسلمون ورور ویللی دي چې یوره ورور شه په ورور نه ګرونه رشته د چا وي. یو مسلمون یې د بل مسلمون د پورا وینیا شیشه یې ثابته کړې ده چې یو مسلمون د بل مسلمون د پورا وینا کې سړی تازون ښکاري چې کومه شبه دي په مخ په چهره پته ورته لګي. زه یو مسلمون یا ته مې ورور یې په موږ شایبي نه دي، مو ته پته نه لګي، تو ته د مو د عیبي پته لګي. ته بیا داسې وکړه چې مو په خپل عیبي نه خبر کا چې وروره ته مو ورور یې، دا د خیینه درکښې ټیک نه دی، لہذا دا شکه دا درست کا، دا سما کوه چې په عیبي نه مې خبر کښې ټوله دنیا ته مې رسوا کوې. رسوا کوه مې ما خوش پیغمبر فرمایي چې بل مسلمونه عیبي نه کله درته ښکاره شي بیا یې په برادرۍ پویوه، او بل مسلمون دا نه، دا خو ته پرېږده چې ته ضرر ورکې، چې کله یې تونه لرې وي بیا یې تر څټ دفاع کوه. څوک بات پسې یې شغیبات یې مه کې، څوک عیبي نه لټوي عیبي نه مه لټوې، څوک ضرر ورسوي ضرر نه یې دفاع کوې. لہذا د اسلام دا یو دومره غټه پالیسي، دومره غټه فلسفه، دومره غټ حکمت دی. کفري دنیا مسلمانو بدنام کړی دی. چیرې کفر په خپل سفینه شدا اعلان نه دی کړی، چیرې دله د ستر زړه مظاهره نه ده کړې. په 1415 کله آقای نامدار حضرت محمد مصطفی ټول امت ته اعلان کړی دی چې مسلمان د مسلمان ورور دی، چې یوره ورور شه خو محبت روغی، الفت روغی، مینه روغله، خپلوي روغله، خیرخواهي روغله، احسان روغی، ښېګړه روغله، بلایي روغله، نفرتینه په منځ کې پوتې نه شول. میش نه دی حدیث الټا راونی، مسلمان د بل مسلمان ورور نه ګڼي، بل مسلمان د پورا ځون ونیا نه ثابتوي، بلکې بنا یې لټوي، بیا په چوکۍ نه بدنوموي. من ستر مسلما ستر الله عنه یوم القیامه. په دنیا کې د مسلمان یوه پرده وسوتله، په قیامت شو الله جل شانه د تو پردې سوتی. په دا دنیا د مسلمان پرده وسوتله، په قیامت شو د الله پردې سوتی. او نن د مسلمان شغل دا ګرځېدلی دی چې د بل مسلمان عیبینه لټوي. حدیث شریف شردریمي ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تحاسدوا، او کما قال علیه السلام یو د بل پسې تجسس دسیسې ما پسې کوي چې عیبینه یې لټوي، او یو د بل پټ رازینه پسې هم عقیدې چې پټ رازینه یې دنیا ته ښکاره کوي، او یو د بل سره حسد هم کوي. حسد دا ته یې چې تو نه دا ګړېدو زه وایي چې دا تو پلوس نه وای، دا دې مو وای، بلکې رشق په چار دایم چې تو سره دا هوای خو کاش داس دې مو هوای، داسې په چار دی. پیغمبر د خدای د غدري شایینه امت منې کړی دی. او ډېره د افسوس خبره ده چې میش دومره وسیع دین پرېښی دی، او دومره زیات د دین احکام نه پوتې دي چې چېرته نوس ویلوړ کوې پښتنو در باندې وکړي چې اوداس مې وکړه بیا مې خولې وینې خواند ومې ښه کنه یاره لمونځ مې وکړه ټکی مې مخ شه ووایه
یعنی په دا د ماورا څوک پښتنه نه کو د دین خالیم د دامرا وسی او عریض دین ولرجامه که په یول منځاو د سکشه او په یول منځاو د سکشه دینا ولا سمیټ کول ولا راولې دین سره ظلم دی چار دادو چې مسلمانۍ وا داسې وسیع چهره دنیا ته پیش کی یو سوچ جوړ کی یو فکر جوړ کی او دنیا په دا متاثره کی چې خوجه پیغمبر میشته کی میشن پریشه و ادا دین الله جل شانه و دا متاهو تو سره عمل ته توفیق